نو ما د ټول اول خو چې زما ستاسو د سوشل میډیا او د اکټیویټیز وکتل ځکه چې زه خو سوات ته نه وم راغلی ما ته اندازه شوه چې یاره دا خلک انتهایي دړه خوشحاله دی دا خو اندازه چاته نه کېږي نو ما ته چې دا اندازه وشوه چې یاره دا خلک دونه زیات خوشحاله دی بلکې د سعودي عرب ملګرو د دوبۍ ملګرو تاسو ټولو دونه په اخلاص هغه پوسټونه ولګول دومره شکریاګانې دومره مبارکۍ نو ما ته اندازه وشوه که نه په دې رجوع کې ما خلکو له تکلیف نه ورکوم بیا دا تکلیف چې ما رجوع له خلکو ورکړو نو ټولو خلکو ما ته ستاسو غوندې ملګرو ټول ټلیفونونه وکړل چې یاره خان دا ته به کله راځي خان دا ته به کله راځي خان دا ته به کله راځي زما غرض دا و چې د اختر کې به که خیر دوه خوشحالۍ شي یو به دا مبارکي شي یو به د اختر مبارکي شي نو هغه د خلکو په اصرار باندې زه ستاسو دې سوال له راځم چې د پي کې اف آی دا زما هغه زړه حلقه پي کې اف آی چې زه ممبر پاتې وم دلته هم چې کومه ایریا پکې ده نو تقریبا زیاتره هغه حلقه ده نو د پی کې اف آی خلکو چې کومه مینه او محبت اظهار وکړو نو یقینا زما خو په خپل خدای پاک باندې یقین دی او ستاسو د مرستې او د ملګرتیا ته چې مو کتل نو انشاءالله پی کې اف آی به د عوامي نېشنل پارټۍ پاک کړي که خیري د وړو خبره که نن لږه ده او که ډېره ده خو څه ملګرو ته لکه کسلو ته نن میلاویږي خو لسو ته پکې میلاویږي مفت وړه میلاویږي زما په خیال کې دا تاریخ خبره ده کېدای شي معیار هم نه ښه د هر څه نه ښه خو باغې باوجود نن میلاویږي په کار ده چې دا دومره په واپر مقدار وای چې د خلکو مطلب دی چې دا وینې خو هغه لکه یو سړی دی افورډ کولی شي جو که هغه ښه ده که هلته ګران دي خو یو سړی غریب سړی دی نو په دې قد کې ولاړ دی په هر څه کې ولاړ دی خو مثلا زه دغه عمل اپریشیټ کوم تاسو د متاثرینو موټروی خبره وکړه متاثرینو موټروی دپاره د ډیون نه زموږ ملګرتیا چې دا ټوله پکې ده رحمت علي خان دلې پکې را پاسېدلي ټولو خبره کړې ده ایوب خان پکې کړې ده ما د دې پروګرامونه 2 دي یا 3 دي یا 4 ما ټینټ کړي دي او دي خو پروګرامونه روزانه خو مونږه زموږ موقف چې دی هغه د نور پاټو په شان منافقت نه دی مونږ نیغ په دې د دې مرسته کړې ده ملګرتیا مې کړې ده او دغه ملګري اکثریتي زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ دي خو کوم کار چې تورګل یا د هغې ملګرو دلته وکړو خو هغې خو ورته شی ډېر اسان کړی دی شی ډېر ایکسپوز کړی دی خو کیس چې دی که نه هغه چې انټري کېږي او قصه کېږي نو دا الګ وخلي په دغې باندې باقاعده کار شروع دی هغه د هغې دپاره فایلونه تیارېږي دا ملم جبه سکینډل دی دا بي آر ټي سکینډل دی دا لوی لوی سکینډلې دي اول د غټه غټې ترې راغونډوي او د کومې چې ډېټه راغونډې شوې ده د هغې خلاف په کاروي کېږي او تاسو وګورئ د پي ټي آی د ممبران غلي شوي دي که دي لګیا دي تاسو ته تپوس کوم نو که دا غلي شوي نو په دې باندې اثر شوی بله دا خبره چې د دې خلاف چې کوم چارجز لګېدلي دي تردید ولې نه کوي تردید کولی شي نشي کولی هغه د ثبوته پورې شی ورسره دا کوي نو زما خدای یقین دی چې دا کم تورګل کاکا چې را پیدا شوی دی نو دې تورګل دومره کار وکړو چې دا کم موجوده ممبران چې دي دا به الیکشن ونه کړي دا خو د دغه سړیو د لاسه به الیکشن ونه کړي ځکه چې دلته به د پي ټي آی والا به د اخر کې به داسې کار کوو چې سبزۍ والا بریکوټ کې دا چوک چې دی په دې کې به جلسه ټول سوات راغونډه کړه او دغه تنګ ځای ټول 40 فوټ دی نو د 40 فوټ کې به ډېر ګډې وډې او کنځلې ویلې هر څه به وکړو خو دا سړی اول په تودو رګونی که نه نو دا ګډې وډې وایي